أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به موږ سوره بقره آیت نمبر 130 نواله او 132 به وایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن او څوک دی یرغبو چې مخاړوي عن سی ملت د دینه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام عن ملت د دینه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الا مگر من چا چې سفیها لکه بیوقوف یې جوړ کړلو نفسه خپل نفس الا مگر من سفیها چا چې بیوقوف جوړ کو یا احمق جوړ کو یا کم عقل جوړ کړلو نفسه خپل نفس کنه خپل ځان لکه جان بوجھ کې بیوقوف کو ولقد او تحقیق استفیناه چون کړی دی یا خوښ کړی دی الله رب العالمین هو هغه ابراهیم علیه السلام ته اشاره ده کنه په دنیا په دنیا کې ها و انه او یقینا هغه فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین د صالحانو نه دی یا د صالح خلکو نه دی. خاوس په دې کې په دې آیت کې دا وایي چې لکه څوک دی چې دونه غټ لکه بیوقوف کنه چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخړی لکه د مکې مشرکان شولا یهود شولا نصارا شولا کنه دی به وایي چې لکه موږ توحید نه منو او مخ په اړولو نو د ابراهیم علیه السلام د دین نه به مخ اړولو نو الله رب العالمین فرمایي چې من سفیها نفسه لکه څوک دی ډېر غټ مینټل پاگل کنه څوک وایي چې لکه خپل ځان د ابراهیم علیه السلام د دین نه الګ کوي او الله رب العالمین وایي کنه چې ولقد استفیناه هغه ما چون کړی دی ما خوښ کړی دی په دنیا کې مصطفی معنی هم چې د نو چون شوی دا زموږ د پیغمبر نوم کنه مصطفی د هغې د معنی هم چون کړی راځي او استفیناه لکه دلته کې هم الله رب العالمین وایي چې ما چون کړی دی ما خوښ کړی دی په دنیا کې هغه کس کنه چې کوم ما خوښ کړی دی ما غوره کړی دی په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم هغه د صالحین خلکو نه وي کنه د نیکو کارو خلکو نه وي. اذ کله قال چې ووی له دته ربه رب ردا ابراهیم علیه السلام ته کنه اسلم تابع فرماشه یا تابعدار شه یا مسلم شه. قال نو او فرمایله ابراهیم علیه السلام اسلمت زه تابعدار شوم لرب د خپل رب عالمین العالمین چې د ټولو عالمین رب دی. ابراهیم علیه السلام وویل چې خپل رب ته وایي چې زه خو تابع شوم ستا د حکمونو چې د ټولو مخلوقاتو رب دی الله رب العالمین کنه په دغه د حکمونو زه تابع شوم. اوس په دې کې الله رب العالمین فرمایي کنه چې لکه د الله د طرفه ابراهیم علیه السلام ته اډر وشو نو هغه چې چلو کو خپل مطلب سره ښکته کو کنه د حکم تعمیل کو چې الله رب العالمین زه حاضر یم او مطلب الله رب العالمین اوس ګوره دی کې الله رب العالمین چې دی نه د خپل مخلوقات ګوره دغه کوي کنه تعریف کوي لکه وایي چې څوک به دونه غټ بیوقوف څوک به دونه غټ بیوقوف لکه خپل ځان جوړوي چې ګوره الله رب العالمین کم کس یې خوښ کړی کم کس یې چون کړی دی په دنیا کې ولې هم عزت ورکړی دی په آخرت کې ولې هم عزت کړی دی او لکه څوک دغه لکه څوک دی بیوقوف چې دغه د دین نه به اوړي دغه دین ته به شا کوي روګردانې به کوي که نه ګوره ابراهیم علیه السلام دې
داسې بنده و چې کله به ورته هم الله رب العالمین به ورته بس وایي چې تیار شه، هغه به بس تیار به شو که نه. مخکې بیا راشي په سوره صافات کې که نه دې په 101 2 3 دې نمبر آیات کې به راشي دغه د ابراهیم علیه السلام دا خبره به راشي که نه چې الله رب العالمین لکه هغه په خوب کې لیدو الله رب العالمین ورته وایي چې لکه خپل زوی چې دی نو هغه ذبح کړه او بس هغه بیا راپاڅېدلو نو مطلب نه څه سوچ وکړو نه ده ووایي چې ورېږه د خوب تعبیر معلوم کړمه هېڅ هم نه خو بس لکه دغه چې دا راته د الله د طرفه لکه حکم شوی دی نه ده ووایي چې یا الله ما سره رعایت وکړه یا لږ وخت راله راکړه هېڅ هم نه چې یا پرې سوچ وکړم یا څه که نه نو بس خپل زوی راوغوښته او خپل زوی ته یې ووایي که نه چې د 12 سال ماشوم و لکه ایله بس دغه د ګرځېدو قابل شولو او دا زوی ورته میلاو شوی هم و لکه چې کله ابراهیم علیه السلام د 87 سال و نو 12 سال بعد ورته دا زوی میلاو شوی و بیا چې هغه ابراهیم علیه السلام د 99 سال شولو او دا زوی ایله لکه په پوهه باندې په دغه باندې پوه شو که نه نو الله رب العالمین ورته دغه حکم وکړو چې بس دا ذبح کړه نو د بس دغه شان خپل زوی راوغوښته او ورته ووایي چې الله رب العالمین لکه داسې حکم کړی نو زوی ورته وایي چې بس صحیح ده تا ته چې لکه زوی ته یې وایي چې ته څه وایې که نه نو زوی ورته ووایي چې بس د الله رب العالمین د طرفه تا ته څه حکم شوی دی نو ته هغه پوره کړه زه حاضر یم که نه نو بیا دغه شانته کې لکه هغه یې دغه کړله نو سملولې وې او څنګه چې لکه هغه په لاس کې چړه نیولې وه که نه او بیا یو فدیه راغله بیا که نه لکه الله رب العالمین ورته وایي چې بس لکه ته په خپل دغه کې امتحان کې کامیاب شولې تا ته چې لکه زما طرفه څه حکم میلاو شوی تا هغه خبره پوره کړله نو بیا الله رب العالمین وایي که نه چې لکه تا هغه خپل کم خوب چې هغه تا پوره کړلو او دغه شان چې دی نو زه نیکوکارو له محسنین چې دی نو زه بدله ورکولو والی یم ووصا او وصیحت کو بها دې سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هغه خپل زامنو ته وصیت کو یا بنیه ای زامنو ان الله بشکل الله تعالی استفا خوښ کړی دی لکم ستاسو دپاره الدین دین فلا تموتن نو هرګز تاسو ممړه کیږئ الا مگر وانتم چې تاسو مسلمون مسلمانان لکه ګوره ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته چې لکه وصیت کړو کنه چې لکه زمانه پس په تاسو لکه د چا دغه کوي کنه ورته وي چې لکه د الله رب العالمین تابعداري وکړي دغه شان لکه یعقوب علیه السلام چې دی نو هغه خپل زامنو ته وصیت کړو چې زمانه پس په لکه تاسو د الله رب العالمین تابعداري وکوي کنه او دا تاسو ته کو چې لکه زمانه پس په تاسو د دې د ځنګدن په وخت کې لکه تاسو کړو کنه چې لکه زمانه پس په تاسو د چا تابعداري کوي نو زمانه وته چې لکه مونږه دا غي الله چې کوم لکه تابعداري کړي دا د کوم تابعداري چې ابراهیم علیه السلام لکه تاسو مشران چې کړي وکړه دا خو لکه د ابراهیم علیه السلام لکه وسو کې راتلو کنه د ابراهیم علیه السلام لکه دو زامن کنه دو زامن یو اسماعیل علیه السلام یو اسحاق علیه السلام بیا د اسحاق علیه السلام زوی چې یعقوب علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام بچی چې یو کنه 12 بچی وو پای کې یو یوسف علیه السلام نو دغه شان لکه دغه د یعقوب علیه السلام خو د نوسو نه راغی کنه او ابراهیم علیه السلام لکه څنګه چې خپل بچو ته اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ای ته وصیت کړو دغه شان د یعقوب علیه السلام چې دی هغه خپل بچو ته لکه وصیت یې کولو کنه چې تاسو به لکه زمانه پس په لکه د چا دغه به کوئ کنه د چا په دین باندې به ځئ
نو هغه ورته وویل چې دا مطلب ستا مشران چې په کومه باندې تللي وو، مطلب ته چې په کومه لاره باندې وې په هغې باندې. بیا ورته ویل فلا تموتن، بس هیڅ چرې مه مړه کېږئ تاسو الا مګر وانتم چې یې تاسو مسلمون، لکه چې تاسو په هغې حالت کې لکه مړه شئ چې تاسو د الله په لارې باندې یې، لکه مسلم یې که نه چې د الله تابعداره بندګان یې، په داسې حالت کې مړه شئ. مطلب دا یې ورته وصیت وکړو. بس صحیح شو، دونه پوره دی. صدق الله العظیم.